نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم. محترم مسلمانانو، نن زه تاسو ته یو خوشخبري اورول غواړم او ډېره بهترینه خوشخبري ده او ډېره ناشنا هم تاسو ته ښکاره شي. په 7 ستمبر د پیر ورځ 2020 په دې کې په پېښور کې د ختم نبوت کانفرنس و. په دې کې الحمدلله زموږ د علماء دیوبند د جمعیت علماء اسلام ډېر علما او طلبا په دې کې په لکونو شریک شوي دي او الحمدلله د نبی علیه الصلاة والسلام او د هغې په نبوت باندې چې کوم دی دا کانفرنس چې کوم دی د نبوت په نوم باندې جوړ شوی ختم نبوت باندې د هغې د برکت نه په اسمان کې په وریځو کې چې کوم دی صفا د نبی علیه الصلاة والسلام نوم ښکاري، محمد نوم تاسو ورته کتلی شئ، بالکل صفا. محترمو، دا زموږ دپاره ډېر زیاته د خوشحالي خبره ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام په شان باندې د هغې په عزت باندې چې کوم دی مونږ ولاړ یو او په هغې باندې به انشاءالله مونږ قربانو هر څه تیار یو او د هغې چې کوم دی حقانیت د دې نه معلومیږي. بعضې خلک به داسې دا کوم باطل خلک دی، غلط خلک دی، نه خو په خپله ځي بل ته ومایي چې دوی وزګار دي او بیا الټه خبرې دی وکوي. خو د دې حقانیت د دې خبرې نه دی چې تاسو په اسمان کې چې کوم دی په وریځ کې کتلی شئ چې هلته نبي علیه الصلاة والسلام نوم چې کوم دی صفا ښکاري. د دې نه به تاسو ته معلومه شي چې زموږ د علماو دا کومو دا ختم نبوت کانفرنس و دا څنګه و، زموږ د علماو دا قرباني څنګه وه، دا حقیقت دی او کنه دی. الله رب عزت دی موږ د دغې نیکانو علماو سره په دې کارونو کې الله پاک موږ شریک کړي او الله رب عزت دی د نبی علیه الصلاة والسلام دا برکت نه الله رب عزت زموږ چې کوم مشکلات پریشان دي ختم کړي. وما علینا الا البلاغ.